السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر درویشتم آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. دما ډیرو عزتمند اوریدونکو، پرون سبق کې مونږه دا خبره ویلې وه الله پاک د مشرکینو باره کې خصوصا فرمایي چې کله دوی سفر کوي په دریاب کې او بیا هوا خا برابر وي، خا موافق وي، خا ټیک ټاک روان وي، نو بیا دوی خوشحال وي. خو کچېرې هوا ور باندې تیز راغله، د دریاب چاپی ور باندې راغله، نو خپل ځان ورته معلوم شي چې بس اوس کې ډوبېدو ولی یو، نو دې وخت کې دوی الله ته چیغې کوي، الله ته آوازونه کوي. بیا الله فرمایي چې بیا زه خلاص کوم، ځکه چې دوی دا خبره وکړي چې یا الله کته مو خلاص کړلو نو مو بیا د تا شکر گزاري بندگان جوړ شو. نو اوس الله فرمایي فلما انجاهم، نو هر کله چې خلاصي ورکړي دوی ته الله تعالی، یعنی کله دوی الله تعالی خلاص کړي د دې مصیبت نه، د دې تکلیف نه، د دې ډوبېدو نه، اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، بیا دوی په ناحق سره په ځمکه کې دوی بیا بغاوت کوي، د الله باغیان جوړ شي، سرکشي شروع کی، د الله نه فرمانی شروع کی، کومه وعده چې الله سره کړی و دغه خلاف ورزي شروع کی، بیا هغه تکلیف دوی نه هیر شي چې کوم تکلیف دوی باندې په دریاب کې راغلی و، نو دوی به سرکشه ګرځي. او دا یاد ساتئ چې دا صرف یو مثال الله بیان کړی دا چې دا یو تکلیف الله بیان کړی، دا چې ډېر تکلیفونه په دنیا کې راځي، په مو باندې هم راځي، په نور انسانانو باندې هم راځي. نو الله فرمایي چې په هر تکلیف کې چې ته ما ته آواز وکړې زه تا بیا خلاص کم. او په دې کې بیا باز خلک داسې دي چې هغوی بیا الله نه بیا باغیان شي، بیا د الله خبره نه مني، تکلیف کې ما ته آوازونه کوي چې خوشحال شي، نو بیا د ما نه فرمانی کوي، بیا سرکشي کوي. نو الله پاک اوس داسې خلکو ته فرمایي یا ایها الناس، اے خلکو، اے باغیانو، اے سرکشه خلکو، انما بغیکم علی انفسکم، بشکه د تاسو د بغاوت چې ده، د تاسو د سرکشي چې ده، د دې نقصان په تاسو باندې ده. الله ته نقصان نشو رسولی، الله ته نقصان نشو رسولی، الله ته څوک نقصان ورسوي؟ الله تعالی خو د ټول کائنات مالک، خالق او رازق، اختیارمند ده، او څوک ورسره شریکم نشته ده، چاته ضرورتم نشته ده. الله تعالی خو صمد ذات ته، بی نیاز ده، بی حاجت ده، چاته حاجتم نشته ده. نو الله ته څوک تکلیف ورسوي؟ خدا کوم انسان چې بغاوت کوي، کوم انسان چې د الله نه فرمانی کوي، کوم انسان چې سرکشي کوي، د په خپل ځان ته نقصان رسوي لګیا ده. او بیا الله ته فرمایي چې متاع الحیات الدنیا، د دنیا د دې ژوند ګټه چې ده، د دنیا د دې ژوند ګټه چې ده، دا واخله، حاصله کړه، ته دنیا باندې خوشحالي کړه، ځکه دې ما بغاوت کوي، ځکه دې ما خبره نه مانی، ځکه سرکشي کوي،
په دنیا خوشاله، په پیسو خوشاله، د دنیا په ډیروالي خوشاله، دنیا ته د اهمیت ورکړل کوا چې څه کوي کوا، الله پاک مهلت ورکوي انسان ته. خو بیا ته الله فرمایي ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، او بیا به تاسو مونږ ته واپس کېږو. الله فرمایي خلاصېدای نشي، مرګ به در باندې رسي او همدې قیامت پورې چې الله مخې ته ولاړ. نو بیا الله فرمایي چې بیا به زه تاسو خبر کم په هغه عمل چې کوم عمل تاسو کول. خبر مطلب تاسو ته به سزا درکم، تاسو ته به عذاب درکم د هغه عمل چې کوم عمل تاسو په دنیا کې کول. الله نو څوک خلاصېدلی نشي، یعنی کوم ځای کې به الله نه پټ شي، کوم ځای کې به الله نه خلاص شي، کوم ځای کې به الله نه وتښتېږي. نه الله نه تښتېدلی شي، نه الله نه پټېدلی شي، نه الله نه خبرې هېرېږي. الله تعالی ته هر څه یاد دي، الله تعالی ته هر څه، د هر سړي د هر انسان ریکارډ دا الله تعالی په دربار کې موجود. نو په دې سبق کې مونږ د پاره نصیحت، مونږ د پاره فایده او مونږ د پاره سبق دا ده چې کله مو باندې تکلیف راشي په دې وخت کې خو پکار دغه ده چې مونږ الله ته رجوع، الله نه دعاګانې وغواړو. او په دې کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی تکلیف باوجود بیا قبرونو ته، زیارتونو ته او باباګانو ته او پیرانو ته او بوتانو ته منډې وایي. نه، الله ته به رجوع کوي. او چې بیا الله پاک دومره لوی احسان وکړي چې الله تعالی مونږ نه تکلیف لري کړي، مونږ نه بیماری لري کړي، مونږ نه مصیبت لري کړي، نو بیا خو مونږ ډېر نعمت حرام او د الله چې مونږ بیا د الله مقابله کې د بل چا خبره منو، بیا مونږ د الله نه فرمانی کوو. دا د الله نه فرمانی ده که نه؟ زه تاسو ته یو مثال بیان کوم. مونږ ته الله څومره سره کړي دي په دنیا کې، څومره سہولیات مونږ ته الله را کړي دي. مونږ ته الله تعالی جسم را کړی ده، مونږ ته الله تعالی کپڑے را کړي دي، مونږ ته الله تعالی وخت را کړی ده، مونږ ته الله تعالی خپل ضرورت مطابق مال و دولت را کړی ده، مونږ ته الله تعالی ضرورت مطابق گاډي را کړی ده، مونږ ته الله تعالی هر یو شی را کړی ده په دنیا کې. او چې کله بیا د مونځ وخت راشي، دا اسی یو زه مثال بیانوم، مونځ وخت راشي یا مو خو بیا ولیو، یا مونږه سستی کوو، یا مونږه په گپ شپ کې لګیا یو، یا مونږه د دنیا په بیا دومره نشو کوی چې د الله تعالی د عبادت دپاره مونږ جومات ته لاړ شو. دومره هم نشو کولی. مونږ سره قرآن پاک شته، په کورونو کې شته، په جوماتونو کې شته، په مدرسو کې شته. مونږ چې دا احساس کړی ده چې دا د الله کتاب د الله مونږ ته نازل کړی ده، د دې یل پکار دي، د دې زده کول پکار دي، دې باندې عمل پکار ده. دا مونږ د الله یو قسم ته الله تعالی نه بغاوت کوو لګیایو، د الله نه فرمانی کوو لګیایو. دا چې نور ډېر عبادتونه دي، نور ډېر د الله احکامات دي، معاملات دي، همدارنګې عبادات دي. په دې کې پکار دی چې مونږه دا سوچ کوو چې الله مونږ ته سره کړي دي او مونږه څه کوو. او بیا اخرت یادول پکار دی. اخرت سره د انسان زړه نرم شي، زړه صفا شي. مرګ یادول پکار دی چې واوري چې خو به مړ کېږو. دا مونږ په خپلو سترګو دا څومره خلک ګورو چې دا مړ کېږي روزانه، دا چې مرګ به مونږ باندې هم رسي. واورئ ترجمې ته متوجه شو. فلما نو هر کله انجاهم چې مونږه خلاصې ورکو دوی ته، اذا هم یبغونا نو بیا دوی بغاوت کوي، سرکشي کوي، فی الارض پزمکه کې، بغیر الحق پناحق سرا. یا ایها الناس اے خلقو، انما بغیکم بشکا بغاوت د تاسو، سرکشي د تاسو، علی انفسکم داغه نقصان د پتاسو باندې، متاع الحیات الدنیا اغه ژوند دنیا اغه فیدی چې دی د واخلي. ثم الینا خو بیا به مونږ ته مرجعکم واپس کېږو به تاسو، فننبئکم نو زه به بیا خبر کم تاسو، بما په هغه عمل کنتم تعملون چې کوم عمل به تاسو کولو. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پوهه